کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. ټول نه پهلې خو به زه تاسو ته ویل غواړم چې د دنیا ټول نه کمزور انسان هغه دی چې کم ناشکري کوي، کم بېصبري کوي. څنګه چې تاسو ته پته ولګېد زما د یو لاین نه زما موضوع هم اوس د بېصبرۍ او د ناشکرۍ دی او د صبر او د شکر دی. نو ټول نه پهلې زه به تاسو په دې کې د هغه وایم د شکر فایدې او د صبر فایدې او د ناشکرۍ نقصانات او د بېصبرۍ نقصانات. ټول نه پهلې به زه راشم د دې صبر او د شکر فایدو ته چې څوک صبر کوي الله پاک هغې ډېر زیات خوښي ځان ته نږدې. په سوره انفال کې آیات دی ان الله مع الصابرین، وی بېشکه صبر کوونکې الله پاک صبر سره کار اخلی، صبر کوونکې الله پاک ډېر زیات خوښوي. صبر په آیات کې راغلی دی چې صبر تاسو خو د قرآن چې څوک ډېر زیات وایي ته به پته وي. بیا شکر طرف ته راشو چې څوک شکر کوي که نه هغې الله پاک ته ډېر زیات نږدې، هغې د رزق کې کمی نه راځي. الله پاک ول په رزق کې کمی ول نه راولي، کمی نه نو برکت په یې په هغه کې رزق کې به برکت وي. لالچ به نه کوي، لالچ طرف ته به لالچ شانتې ګناهیان نه بچي، د کفر شانتې ګناهیان نه بچي. ښه اوس به راشم د هغه طرف ته د ناشکرۍ او بېصبرۍ طرف ته، د دې نقصانات طرف ته به راشم. نو چې څوک بېصبري کوي که نه هغې خو د کامیابي ایره کړي، هغې د هغه کامیابي ډېره لرې ده. بېصبرۍ ډېر زیات نقصانات دي. زه تاسو ته مخکې به پکې ځو، به تاسو ته د بېصبرۍ نور نقصانات هم ووایم. راشو ناشکرۍ طرف ته. ناشکري څوک کوي که نه نو هغې د لالچ شانتې، د کفر شانتې او نور داسې ډېر ګناهیانو کې مبتلا وي، دومره غټو غټو ګناهیانو کې. الله پاک سره خپل غوڼ تعلقات ختم کړي چې کوم ورسره لږ رقم پاتې غوڼ ورسره ختم کړي. الله پاک به بیا هغې د سره په رزق کې به برکت نی، په رزق کې به کمی نه برکت به پکې دی. په رزق کې برکت نی نو به بیا پکې سم نشته. رزق کې برکت ډېر زیات ضروري دی او برکت به پکې مونږ خپله اچو زمونږ خپل محنت سره. د صبر او شکر نه دی دا د دنیا ټول طاقتور هتیار دی که نه. تاسو ته پتې کو څوک صبر کوي که نه هغې ته به ډېر زیات پتې چې صبر سره څومره فایدې دي. ها کو تاسو د لږ بیانول پکار هم ډور په ډیټیل کې تلل پکار دي. زه به تاسو ته یو واقع بیان کړم، یو واقع پکې ما ته هم یاد راغله، زه به تاسو ته زر بیان کړم اوس. نو کو تاسو ته څنګه پتې څوک حج عمرې ته تللي هلته کې یو کلیکه مشهوره ده، هغې هنده وې چې کوم به حضور صلی الله علیه وسلم باندې ګند غورځاو. کو چاته پته ني چې څوک حج ته ټول نه پیدا تللی ني نو هغې ته خو به دعا وکړم چې الله حج ته ول نصیب کړي بل یا عمرې ته. نو بل زه تاسو ته واقع بیانوم چې داسې کار چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېدو، همیشه به تېرېدو، هلته به یو هنده وه ګند به یې په غورځو، واپس به راتلل راتلل به ګند به یې په غورځو، هغې به چوپ ناست وو، هغې به ورته سم نه وې، هغې به هسې تېرېدل چوپ به تلل چوپ به راتلل. نو ډېرې ورځې داسې وشوې، یو ورځ هنده وې په ګند ونه غورځو، یو کس چې و هغه به وایي شکر دی چې مړه شوه یا لاړه، چې یو نارمل کس چې و که نه نو هغه به وایي شکر دی چې لاړه، بس شکر دی چې نشته نه باندې ګند ونه غورځېدو. خو زموږ رسولو صبر پکې ډېر زیات و، زموږ رسول رسول د الله پاک حبیب و. نو هغې څه وکړل تاسو ته پته ده؟ صحابه کرام نه یې تپوس وکړو، وایي هغه چېرته د هغې ته څه چل شوی، کور کم ځای دی. نو هغې تپوس کړو دا بیماره ده کور پته یې ورکړو، وایي تاسو ولې ولې ځئ، هغه خو به تاسو سره دومره بد کول، خو هغې ول لاړل. نو هغې څه وکړل صرف د دې ګند په غورځولو خپل صبر د وجې هغه څه وکړل، لاړل کور ته لاړه، هر څه د کور سامان یې ولګو، کور جارو مارو هر څه هر یو کار یې ونه وکړو چې ټیک شوه. ایمان یې راوستو په صبر باندې حضور صلی الله علیه وسلم چې کم صبر کړی و که نه صبر د وجې. ګوره حضور صلی الله علیه وسلم چې زیات خلکه زما په خیال لکه کړي په قرآن مجید او په نورو شیانو هم کړي دي، په خپل صبر باندې چې کم کړي دي که نه هغه ډېر زیات ښه واقع دي. نو زه به تاسو ته یو بله واقع م راته یاد راغله نو هغه به هم درته وکړم چې د هغې انکل نو د تره د حضور صلی الله علیه وسلم هغې قوم چې غونډ
وویشتل په سپلی مپلی غونډ کاڼي ماڼي په هغې وویشتل هغوی وینې شو لاړل هغوی د قومه وویستل هغوی بیا لاړل یو اونې ته لاندې کېناستل هلته کې ولې جبرائیل امین راغلی روح الامین هغې ورته وی یا رسول الله تاسو یو حکم وکړئ زه دا غونډ قوم دله په دې دوه غارونو کې داسې دله بندوم دوه غارونو کې صرف په یو حکم دومره بد ورسره شوي وو دا یو هسې کس و که نه سم کس و اب چې هوا او زر کې چې درې غارونه پرې راغورځوي خو بس دی خو زموږ رسول صبر او معافي هغه پکې ګوره نو ګوره چې څنګه تاسو وکتو که نه هغې ورته څه وویل چې نه ایمان به روړي یو ځل یې پرېږده چې یو ځل موقع وله ورکړو دا د معافی او د صبر د هغې صبر او معافي بل اوس په دې ټایم کې صبر او معافي خو چېرته چاته ښکاري نه چې یو کس یو شیز والي که نه او زه به درې اخلم یو کس نه غلطۍ کې په چا باندې سپېړه وځي که نه هغه به لس ورکړي داسې بیا ټوپکو ته بوځي معافي ختمه معافي او صبر ښکاري نه بل کس کې شکر نشته شکر ډېر زیات ضروري دی کو څوک مریضان ما ګوري څوک هغې څوک بیماري هغې دپاره خو زه ټوله پیټ دعا کوم چې الله پاک هغې له ډېر شفا ورکړي او جلد یې صحتیاب کړي نو کو جون زه به تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم جزاک الله وسلام